السلام علیکم ورحمت الله. په ملک کې منګای ډیره سیوا شوې ده. د هغې دپاره مولانا فضل الرحمن صاحب د جمعې په ورځ د مانځه نه بعد په پوره ملک کې احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. نو د ټولو ملګرو درخواست دی چې په دغه کې شرکت وکړو. زمونږ د دیر ملګري چې دی هغه به تیمرګري ته ځي شهید چوک ته په 3 بجې باندې احتجاجي مظاهره وي. خو بهرحال زمونږ په صدبر کلي ویلیج کونسل کې به انشاءالله د هغې دپاره سبا په 9 بجې اجلاس وي په القاضي ټریول ایجنسۍ کې. نو د صدبر کلي چې څومره ملګري دي هغه ټول ځان سهار 9 بجې راورسو او په القاضي ټریول ایجنسۍ کې دغه اجلاس اټینډ کو. نو انشاءالله د هغې دپاره مخې ته لایحه عمل طی کوو چې کله تلل دي او په څه طریقه کار باندې بیا چې منظم اندازي په هغې باندې لاړ شو. بهرحال زموږ سره دلته ملګري ناست دي مولانا سهیل صاحب، مولانا عاصم صاحب. دینه به هم د دې باره کې تپوس کوو چې منګای خلاف چې دا کم احتجاجي مظاهرې شروع کېدونکي دي نو د دې نتیجه به سره وځي او آیا دا ټیک دی او که نه دي. مولانا عاصم صاحب د دې باره کې تاسو وایي خپل خیالات اظهار وکړئ. منګایي مسله د زموږ ټولو اجتماعي مسله ده، دا د یوې پارټۍ او د یو کس مسله نه ده. نو موږ خو ټول عوامو نه پکار دي چې په دې احتجاج کې حصه واخلي او ټول چې کوم دی ښه په اتفاق سره راوځي، ځکه د ریاست او حکومت جوړېږي دې لپاره چې عوامو ته اسانتیا ورکړي، نه چې په هغوی باندې قسمه قسم مزایل راګوزاري، کله د منګایي او کله یوه مسله، کله به د امني او کله یوه مسله کوله. دا عوام به اخر چرته ځي. نو تمام عوامو نه پکار دي چې ټول یو شي او د مظاهره کې چې کوم دی شرکت وکړي او خپل اواز چې کوم دی راومنځي. باید د هغې فایده به دا راشي چې عوامو ته به لږ د حکمرانانو ته به احساس وشي چې ها مونږ واقعي چې دی هغه په غلطه روان یو. نو یا خو به د خپلې پالیسیانو نظرثاني وکړي او عوامو ته به ریلیف ورکړي، دا منګایانې به کمې کړي او که نه د دغې اهلیت پکې نه وي جو بیا به ولې چوټي ورکړو انشاءالله. ځکه د عوامو په لاس کې دا هر څه دي د خیره سره او جوړ کړي مونږ جوړ کړي دي او زموږ په لاس به چې دی هغه راکوزېږي د خیره سره. حکومت جوړېږي او بس عوامو نه دا درخواست دی چې یاره په دغه مظاهرو کې بھرپور هغه شرکت وکړي. صحیح ده که نه مولوي صاحب؟ تاسو په دې کې متفق یئ زموږ سره؟